اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یو باب ویلی شوی دی اولنی لفظی ترجمه د سورۃ القصص 43 آیتونه. دویم باب دی دا بچلیږي آیت یو کم شپیته پورې 59 پورې. په دې باب کې د نصری ناول 44 آیت کې به د نبی صلی الله علیه وسلم نبوت صحیح ثابتي چې دا صحیح پیغمبر دی. اثبات بکی د صدق د رسول هغه په دې طریقه باندې چې مخکې کوم واقعات تیر شوي دي کنه نن نفي بکی دا غینه د نبی صلی الله علیه وسلم د وحی نه مخکې چې کوم واقعات شوي دي 44 45 46 درې وړو ایتونو کې د رسول د لېږلو څه حکمت دی هغه 47 کې بیانې ښه او پسې زجر ورکی هغه خلکو لا چې هغې کتاب او رسول نه مني د هغې نه انکار کوي نه الله مني نه رسول مني. 48 49 او 50 بیا ترغیب دی قرآن ته او قرآن سره شوق پیدا کا محبت پیدا کا 51 آیت کې. بیا د مخکنو کتابیانو ذکر بگی نیکانو لس صفات بداغی بیانی په طریقه دلیل نقلی داغی نه بد قرآن او د رسول حقانیت ثابتې ښه. آیت 52 نه 55 پورې لس صفات داغی بیانی ځان سره نوٹ کوا. اول صفت 52 آیت کې هم به یؤمنون. دویم صفت اول صفت دویم 53 کې ذکر کړي دا که چا سره سلک الدرری دا غي نه ولېږي دی د احسن الکلام نه لیکلي دي ښه. احسن الکلام کې شته ده او دا سلک الدرر کې شته. دویم 53 کې دی او دریم هم 53 کې دی. کله چې خلاصه ویلی شي نو خیر ځان سره یو کتاب وروړی د خلاصه سلک الدرر وروړی اسانی به بیا هم او لیکي پکې چې تر څو تاسو خلاصې نه دي لیکلي په خپل لاس قرآن زده کېږي نه دا یاد ساتي. کتاب باندې اکتفا مه کوئ چې بس یې کې لیکلي دي تا چې لیکلي نه د لاس نه دی نه دی ایستې املا دی نه دی لیکلی تا ته نه یادېږي ثواب هم دی پکې که نه. دویم 53 کې دی وایذا یتلی علیهم قالوا آمنا به دغه دویم دی. دریم په 53 کې دی انا کنا من قبله مسلمین. څلورم صفت د هغې دا دی چې اولئک یؤتون اجورهم مرتین. دغې کتابیانو له ګوره چې په مخکې پیغمبر ایمان دی یهودي یا نصراني خو بیا مسلمان شن الله به داسې سړي له 2 اجرونه ورکوي ښه ډبل اجرونه ښه زمونږ نبي به مني خامخا. پنځم صفت د هغې دا دی 54 کې د هغه بل هم 54 کې و څلورم 54 کې دی پنځم 54 کې دی ویدرؤون بالحسنة السیئة. ګوره بدي په نیکۍ سره دفع کوي. څوک سره بدتمیزي وکړي نه دی سره ډېر په ښه اخلاقو پیش راځي. دا کمال لخوا و چې شا کې پیدا شو په ګران راځي. که مونږ کې اکثر خبث او غلطۍ دي غصه ده راکړې ډېره زیاته په دې ډېر محنت پکار دی. شپږم صفت دا دی ومما رزقناهم ينفقون 54 کې. اوم صفت ورپسې وایذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه دا 55 کې دی ښه. کله چې دی یو فضول څیز ویني فضول خبره دا نه چې هغې ته ودرېږي نه اعرضوا عنه مخړی د هغې نه دا وایي وروسته خو چې اول دا ملګري خلاصه نوټ کړي نه بیا لفظي معنی کو دا ومو که نه. اتم هم دی 55 کې دی وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. دا فضول څیز چې ویني چا فضول خبره کړې الله پسې رسول پسې دې ته مخ واړوي او دا ورته ووایي چې زمونږ دپاره زمونږ عمل دی او ستاسو دپاره ستاسو عمل دی. نهم سلام علیکم هغه مجلس پرېږدي 55 کې. لسم دا دی چې لا نبتغي الجاهلین دا مو ته ووایي چې مونږ جاهلانو سره نه نښلو جاهل سړي سره زه څه وکړم. دا 55 آیت پورې دغه لس صفات دي ښه
بیا نفی کی د تصرف د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې ګوره نبی صلی الله علیه وسلم د چا پزړه کې هدایت نشي پیدا کولی دې چاته هدایت نشو کولی بیان کولی شي خو لیکن یو سړی پزړه کې ایمان نشي پیدا کولی تصرف د دې نشته رخه اما چې څنګه وې داسې ولیکه ځکه چې دې آیت کې دغسې بیان شوی دی چې خلکو یو وهم هغې وی که دا رسول په رښتینې پیغمبر وی دا تر خو به مسلمانو که نه مړه وګوره ابو طالب ته نه جواب د هغې کوي چې ګوره دا پیغمبر دی داسې الله خو نه دی چې هغه له په زړه کې ایمان پیدا کړي په دې طریقه دی ښه 56 آیت کې چې اوس هغه نه مني دا د پیغمبر غلطي شو دا خو دغه غلطي ده که نه یو سړی سمه خبره نه مني یو سړی په دوایې ښه نه شو صحیح علاج روان دی نه ښه کېږي دا د دوایې نقصان دی هغه سړی نقصان دی ته د ډوز های کول غواړي بیا پته ولګي ثم زجر علی المنکرین بیا منکران له رټنه ورکوي چې ګوره تاسو د خلکو د وجې صحیح لار نه منئ چېرې دا خلک بسې وي د دې د وجې زه قرآن نه منم پیغمبر نه منم چې دا خلک بسې وي هغې د رټنه ورکوي چې نه الله بسې وي 57 آیت کې ښه تخویف دنیاوی دی په 2 آیتونو کې اخیری 2 آیتونو کې چې الله د عذاب نه ویریږي او سم شخه ګوره لفظي معنی ته ګوره وما كنت بجانب الغربي او تنوی نبی بجانب الغربي د تور په مغربي طرف کې اذا قضینا کله چې مونږ اوس پاره اله موسی الامر موسی علیہ السلام ته کار د نبوت تعال تنوی نه تا ته څنګه پته ولګي دا تا ته مونږ وحی وکړه تا ته مونږ وویل چې مونږ درته وویل ته زمونږ نبي شوې صدق د رسول په دې ثابت چې هغه ته رښتینی پیغمبر مونږ درته وویل که نه چې مونږ چاته خبره کو الله وي نه هغه نبي نه ته لحاظه ته نبي په دې طریقه د پیغمبر نبوت ثابتېږي ښه وما كنت من الشاهدین اے نبی ته نه وې د حاضرو کتونکو نه تا فرعون نه دی لیدلی تا موسی نه دی لیدلی تا هغه ماران نو لیدلی تا قارون نه دی لیدلی تا ته مونږ وویل چې مونږ درته وویل ته زمونږ نبي یو رښتینی پیغمبر ولكننا انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر لیکن مونږ پیدا کړل قرونا قومونه پیړۍ فتطاول عليهم العمر نوږده شول په هغې باندې عمرونه الله اوله زندګۍ ورکړې اوږدې او په هغې کې ښه مزې وې نه ځکه هغې د حق نه انکار وکړو مزې وې مزې نه خلاصېدې وما كنت ساویا فی اهل مدین او نبی ته نه وې اوسېدونکي فی اهل مدین په مدین والو کې ته خو هلته نه وې چې د شیخ مدین کیسې تا لیدلي دي چې موسی علیہ السلام بوکر وباسي دا تا خو تا لیدلي نه دي تا ته مونږ ویلي دي ګوره د منځ کې د خیالي ولکن انشأنا قرونا دا الله پاک تبصره کوي په دې منځ کې زمانو باندې ها د دې دومره وخت پس تا ته دا واقعه مونږ کو دې منځ کې څه خلک پکې مونږ تبام کو دې ته جامع کلام وي ښه چې کله تا د یو سړی یو 2 غنټې انټرویو درکې او ته د هغې نه نیمه پاڼه لیکل کې نه بیا به داسې انداز اختیارې دې ته وي اختصار نویسي دا بیا هوښیار سړی په هغې پوهېږي چې دې سړي په دې لږه پاڼه کې څومره معلومات نغښتي دي عام سړی پې نه پوهېږي هغه سړی به پوهېږي چې د چا انټرویو هغه به چې پو ما خو لویه پړپړه ویلې وه د 3 کرښې جوړې کړي نه دې کې د موسی علیہ السلام نه واخلې زمونږ تر نبي سلام پورې چې څومره خلک تباه شوي دي او ولې تباه شوي په دې پوچې کرښه کې هغې ته اشاره وکړه نه داسې پته نه لګي دا چې عاد او سمود او دا نور خلک بیا وګوري که نه هغه اگر چې مخکې تباه دي خو زه په طور مثال ویم او ته مدین کې هم نوی نبي تتلو علیهم چې تا لوستلې په هغې باندې آیاتنا زمونږ آیتونه څوک دغه معنی کوي یا بله معنا تتلو علیهم چې تا زده کړی وې د هغې نه آیاتنا زمونږ آیتونه تا د هلته هم نه زده کړی یا بله معنا تتلو علیهم چې تا بیان کړی وې چې بیان کړی وې دي تا په دې موجوده خلکو باندې آیاتنا زمونږ آیتونه د مدین آیتونه تا زمونږ لوسته وې دي تا هلته نه وې ولکنا کنا مرسلین لیکن مونږ تعالی را لېږونکي دا خو مونږ ته پیغمبر کړی وما كنت نه وې ته بجانب الطور د تور پخې طرف کې اذ نادینا کله چې مونږ آواز کړی و موسی علیہ السلام ته ته خو هلته هم نه وې چې تا هلته ناست وې او ته اوس دې خلکو ته مکه کې لګیا یې خوا بیان کې
لیکن مونږ ته رسول کړي رحمت من ربک د وجه ستا د رب د رحمت نام دا خو الله رحم وکړه پتا چې ته نبی کړي صدا پارا مقصد صدې له تنذر قوما د دا پارا چې ویری هغه قوم ما تاهم من نذیر چاغی ته نذر علی کله نذر اغله هي سرونکې اس نبی نذر اغله اسماعیل السلام نفس هیڅ نبی پدې کې نور اغله ښا من قبل کا استانا مخکې لعلهم يتذكرون دې د پاره چې دی نصیحت واخلیم ولولا ان تصيبهم مصیبه ولولا محذوف رباسا مونږ بدیلا عذاب ورکړې وې کچره نه دا باند دي ان تصيبهم مصیبه کله چې ورسی دي تا مصیبت بما په سبب د هغه عملونو قدمت ایدیهم چړوان دی لګي دلا سنو ددی فیقولون ربنا ندی وای ای زمونږ رب لولا ارسلت الینا رسولا تاول نرا لګم مونږ رسول فنتبع آیاتک ان مونږ روان شو استا پایتونو باندې ونکون من المؤمنین مونږ به د مؤمنانو نو پس پوهیږي دا حکمت ته د ارسال الله پیغمبر ولې لګي سار بخله کوي چې را زخو پدې وجه کافروم چې ماته پته نه و نو چې سار دا باندې نه کیخه چې ګناونه کړی دي نه تا په دې وجه لګم چې ته او ته صحیح او غلط وخه پیغمبر ز دې وجه باندې لګم ښا فلما جاءهم الحق نکل چراغ دي ته حق نبی راغ من عندنا زمون د طرفه چراغ نقالو دی لولا اوتیا ولنشي ورکول دی پیغمبر ته معجزه مثل ما پشان د اغه اوتیا موسی چې ورکړې شوی موسی علی السلام ته ګور پیغمبر ونه منو په هغه ته لانجه جوړولې اعتراضونه چینجی پکې روباسي نک رسول مینه لګل نبی به باندې کولې چې اسی به سمنګ وخی الله پاک ګور مونږ خو پوینو اج پیغمبر مې ولېګنه دي سکول به ادا کار کو اوس هم خلګان ختی ډیر شي ستاسو پیغمبر نعوذ بالله وی داغه پلاړ نکانو کړي نو دي دا څه پیدا دي دا عام خلک ټول په فیسبوک لګیا دي ابراهيم عليه السلام خزوي صحیح نه ونه دا ټول مرتد او ملحدین په دې لګیا دي پمیاشتو یو د نمرود سره تک ملاسته او دا کفریات پر فیسبوک عام خوريږي نشته څوک د نرزوي چې هغه ولا علمی جواب ورکي کنزل دي شروع دي دا د دې خلکو بچی دي د دې کافرو او سره پلاس کې فیسبوک ورغله دي چې دا سه ناپوهه کسانی هغه ګوري بس مخه سره کافر شي جوابونه زده کې نبی سلام وی چې زما برا په نکانو کې په پلار کې چتا حرامي پیدا نشته ده موږ د پیغمبر منو ستانه منو دا ټول دروغ دي دا سیمسن ملحدو او هغه دا خبره خوري کړی دي پادری هغه په نت لګي خلک ګوري او د انبیاء او نسل مشکوک کوي تاسو پیغمبر وی نعوذ بالله داسې و دا په خپل جدا سي پیدا نه هغه دا خبرې کوي نه علمی طور مصلح شیخه مصلح کېږي په دې تاسو قران او حدیث وایي ان شاء الله الله پاک بس تاسو ایمان او نه ځای کېږي ښا میډیا د کفر په تور استعمال لیدل هغه شروع شوی دي ډېر مخکې نه خوس موږ سپیمول راسي ضرور رسیدو اولم یکفروا الله د جواب کی ګوروي دله د هغه غونته کې معجزات ور نشي ورکوي چې کونټي او دای کنه جواب اولم یکفروا آیا دی کفر نه دی کړي بما باغ معجزو کتاب اوتی موسی چې ور کړی شو موسی علی السلام دا من قبل مخکې وګوره موسی علی السلام ول خلکو منلو چې هغه سره کونټي او دغه سيزونه راغلو فرعون سوي فرعون هم نه منو او ته ویل هغه وند معجزات ورکنه هغه لما ورګلو نه چاو منو په هغه باندې پوښه په جواب موسی علیہ السلام لما ورګلو نه کمه چاو منو فرعون ولې غرق شو سره د عقل چې د قوم بادشاہي نغه سمرو خياري هغه دومره خيار سره ولې غرق شو د خپل زید او د عینات د وجه اوس دا زیدیان را پاسي وی دل دغه وند کې چې ورکم ته اومنه دا خبره ده قالو دی وای سحران قران او تورات دوړه دروغ دي دا داسې قسم کافر مشته اوس مشته تظاهرا چې دوړه دی بل امداد کوي دی بل په تصدیق کولو سره داسې خلک شته چې هغه نه قران مني نمک کی کتابونه مني اسم نه مني
وقالو دی ویل انا بکل کافرون یقینا جمونگا په هر یو د دې دوړو نه کافرون انکار کوونکي داسې مشتخه داسې کافرم دي ښه صدا سے کافر دی چې ګوره تورات منی خو زمونږ پیغمبر نه منی صدا سے دی چې نه قرآن منی نه تورات منی سم نه منی قل فاتو تو آیا دی خو نه منی خو تو آیا فاتو زه پیش کوي به کتاب یو کتاب من عند الله دا الله د طرف د ته پیش کوي اوسې هو اهدا چې ډېر هدایت والوي منهما د دې دواړو نام چې د قرآن نم پکې زیات هدایت وي تورات نم پکې زیات هدایت وي روړته اتبعه زاغه منم زباغه پس روان شم زه منم تروړه زه د خپل قرآن एकदम تروړه داسې کتاب چې به کې داسې د خیر خبري ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی پیروړې پیش کې نه پیش کې نشي کولې دا خلکو ته ویل غواړي چې هغه قرآن مذاق وړاوي دا اکثر د روس ته فلسفي ویلي دي کنه روس ته فلسفه دی ګډه وډه وي روسو د انډیا فلسفي چې وي کنه ای بیا ګډه وډه وي قرآن نه مني فإن لم يستجيبوا لك نکچر استا دا خبرو نه مني نشي روړې داسې کتاب فعلم نه پوښه انما يتبعون چې کیندي روان دي اهواهم په خپل خواهشاتو پسې چړ کې سرازي هغه پسې روان دي ټول د خواهش بچي دي ومن ضلوا او سوق ډلوي گمراه ته ممن داغه چانا اتباع چې روان وي هوا هو په خپل خواهش پسې بغیر هدن بغیر د داسې هدایت نه من الله چې د الله طرف وي خواهش پسې روان دي کم چې خواهش پسې روان یا غټ گمراه دي قرآن سم صفا خبرې کوي یره چې مونږ نه کو داسې مذهب په مونږ را منډل دا مونږ دا داسې خلک دي خبرې کوي روزه خو مذهب ځان لکار کتل چې په مونږ باندې کنه نسی مونږه د تاسو ګوره دا نوې قسم کفر د خلکو ته خي نوې کافر پیدا شو ان الله یقین الله لا يهدي توفیق د هدایت نور کې القوم الظالمین ظالم قوم ته ولقد وصلنا یقین پر لپسې کله د مونږ له هم القول دیته وینا د توحید مسلسلا بیا راغلی دي لعلهم يتذكرون دي د پاره چې دی نصیحت قبول کی لکه تنگلې منگلې مو مکو چې نصیحت قبول کی و اذا یتلا علیهم وکل جلوستلی شی اغي تدا کتاب قالو اغي وای نیکان خلک شروع شو آمنا به مونږ په دې باندې ایمان راوړل ور اغي ته چې قران وی مونږ منو نور سے وی موسی علیہ السلام ته معجزه پیش کا کنه نو قران منو تورات منو حدیث وی مونږ منو انه الحق یقینا دا قران حق دی دا کتاب حق دی من ربنا زمونږ د رب د طرفه انا كنا من قبله مسلمین یقینا مونږه مخکې د دې کتاب دراتلونه مسلمانان وګوره مونږ سو مونږ مسلمانان نوخه اسلام خپل کې نور فرقو پسې مزه هیڅ فرقه قرآن هغه د ترغیب نه ورکي هیڅ فرقه د اسلام خو صحیح دین دی او دا صحیح پیروکار شه دی دا نور باطل فرقې دی هندو د دینه بهر سړی کافر ملحد زو پسې گوتم بدھ والا ټول لګیا وي بس مونږ په دې کې سو مونږ مسلمانان یو زمونږ دویم نوم نشته ها قرآن مونږ له دا نوم راکړل اولئک دغه کسان ځان د چې مسلمان وي یؤتون اجرهم ورکول بشدیتا اجر د دی مرتين دو چند ول دو چند زګه چې دی تورات منی او قران منی مخکې په زوړ دین باندې و چې قران راغی نبی او منو مونږ د مخکې نبی دی منلو ول بما صبروا په دی وجه چې دی ټینګ شوی دی ټینګ ويدرون غیل ریکید اخلاق وګره بالحسنتین کې سرا سیئه بدی تاسره بخلق بد کی تبو سره کې قران دا وی بدو مقابله کې هر څوک بد کولی شي ولغه زړه نه یخیږي کنه د بدو مقابله کې خو کو دا ډیر ګران کار دی دا ویل د آسان دی خو چې د باندې راشي بیا سړی پته ولګي خلق به دلوي څوک بسوي وی بنو سوکو ومما رزقناهم بعض داغه سنا چې مونږ دی لور کړی دی ينفقون خرج کوي دا کارم دی بګه ښه شوم نه دی اخلاق هم خدي خو مالی بد اخلاقیم پکې نشته بای سړی به ډېرې پستې خوږی خبرې کی او روپې ته نه خرج کیږي دا یو بد اخلاقی دا د فقول غوړي و اذا سمعوا اللغو بل کمال پکې داده کله چې هغه بے فائدې خبرې ووري یا رضوان هو ناغه مخواړي مختیړي سو کنزل کی الله تکی رسول تکی نه مختواړي روکه کا
یا سبل ګند سیز روان دی د هغې نه مخړي دا نه چې ورکه کینو مزه ترې واخلو نه نه لرکه وړه وقالو وای لنا اعمالنا زمونږ دپاره بدله زمونږ د عملونو ده یعنې که مونږ دې ته کینو نو مونږ له بدله ده که دې پاسو هم مونږ له بدله ده ولکم اعمالکم تاسو دا کار کوئ که نه ستاسو دپاره ستاسو د عملونو بدله ده سلام علیکم زمونږ ستاسو په منځ کې بایکاټ دی سلام د متارکت دی ښه زه دا شی نه کوم لا نبتغي الجاهلین مونږ نه طلب کوو ملګرتیا دوستانه د جاهلانو مونږ دغه خلکو سره تعلقات نه ساتو انک لا تهدی اے نبی تا ته ویم یقینا ته توفیق د هدایت نشي ورکول من احببت هغه چا د چې ستا خوښ وي ته پې مینی لکه ابو طالب ولکن الله یهدی لیکن الله توفیق د هدایت ورکوي من یشاء چاله چې هغه وغواړي وهو اعلم هغه الله ښه پوه دی بالمهتدین په هدایت موندونکو باندې هغه ته ښه پته ده چې کوم سړی دی قابل دی هغه ته معلوم دی وقالو دوی وای ان نتبع الهدى کچر روان شو مونږ په هدایت باندې ما کا ستا په ملګرتیا کې ستا ملګري شو کنه نبی دا قرآن ومنو تا ومنو نو تخطف نو مونږ به تختول شو من ارضنا د خپل ملک نه خلک راځي وخیم ټکۍ مودا سکه مکه کې ستا ملګرتیا کول سری ځان پچا غربو د خلکو د یری الله وی ښه اولم نمکن لهم حرما آمنا آیا مونږ دی له حرم ځای دا څوک نه دی ورکړی امنن چې امن واله دی ته حرم کې ناست تا څوک ټکوي ظالمه دروغ وی ته خو چې په لاره باندې د سره د دی چې مشرک یې خلک د عزت کوي ولې دا د کعبې متولی دی غلط خبرې کې یجبا الیه راخلی شي دی حرام ته ثمرات کل شیء غلې د هر قسم د دې دوا وته شوی ده د ابراهیم علیه السلام رزقا من لدنا دا ورکړه د مونږ د طرفه ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دین لا يعلمون نه پوهیږي په دې نعمت او دې په قدر نه پوهیږي چې ګوره ایمان روړو څومره فایده وي وکما هلکنا ثم ډېر هلاک کړي دي مونږ من قريه کلی بترت چې هغې د حده تېر وتلي معیشتها په خپل ژوند کې مالدار شو د حد نه ووتل بینک بیلنس زیات شو ګاډي زیات شو ځمکې زیاتې چې څاروي دا پیدي ماستري که نه الله پاک وي تباه مې کړل فتلک مساکنهم د دغه هغې کورونه دي لم تسکن چې پایې کې د چا اوسېدل نه دي شوي من بعدهم رسو د هغې د هلاکت نه الا قلیله مګر لږ وخت وکنا نحن الوارثین یو مونږ آخري مالکان وما کان ربک مهلک القرى ونه دی ستا رب مهلک القرى هلاکونکي د کلو والو حتی یباسا فی امها رسولا تر دې چې رولیږي د هغې کلي په کلو په منځ کې رسول الله رسول لیږي چې خلک پوه کړي بیا هغه خبر راله حکمت ارسال رسول که نه یتلو علیهم چې بیاني هغې ته آیاتنا زمونږ آیتونه د پیغمبر کار څه دی د پیغمبر مشن څه دی د الله آیتونه خلکو ته لوستل وما كنا مهلك القرى انو مونږ مهلك القرى هلاکونکي د کلو والو خلک ما تباه کړي خو ولې دا په دې وجه الا واهلها ظالمون مگر داسې حال کې چې اوسېدونکي د هغې ظالمانو بل باب دی اخیری دریم باب آیت 60 نه بځي اخره پورې ښه سورت اخره پورې پدې کې اول شپېته آیت کې څه وي مضمون دا دی چې تزهید فی دنیا سره د حد نه سیوا محبت مکوا مینه مکوا شپېتم آیت کې بیا به فرق بیانی پمین د دنیا د سامان کې او د آخرت چې دنیا له ډېره ترجیح مه ورکوه حد نه سیوا محبت سره مکوا او دغسې د دنیا والا او د جنت والا فرق بم بیانی په 61 آیت کې بیا ذکر د ندا او د دعا درې ځله هغه باطل خدایان چې داخله کې عبادت کوي دنیا کې هغه به براءت کوي د دې مشرکان نه چې یاره مونږه تاسو زمونږ عبادت نه کړې مونږه تاسو اډو پیژنو نه اسې لګیا وې 62 نواله چې 60 پورې ښه بیا زیره د بشارت دی هغه چاته چې هغه د الله عبادت کوي او د الله ایتونه مني او پای کې اسباب د نجات هم بیانې 67 آیت کې ښه بیا 15 دلایل عقلیه بیانې په توحید باندې چې الله یو دی په 15 طریقو د ثابتوم
67 نه والے 73 پورې ښه. دلیل اول دا دی چې الله هر څه پیدا کړي دي، د هغه اختیار چلیږي، د هغه واک چلیږي، د هغه بادشاهي ده 67 کې. دویم دا الله ځکه الله دی، ځکه د عبادت لایق دی چې د هغه د زړونو د پټو څیزونو خبردار دی 69 کې 9 کې. دغه دویم دلیل دی. 71 کې دریم دلیل بیانېږي چې ګوره دا شپه همیشه که الله پتا باندې همیشه شپه کې نو څوک به روز کی نه، دا شپه چې بوزي راوي دا الله پاک راولي نه پته ولګي د هغه د عبادت لایق دی. 71 کې ښه. څلورم دلیل عقلي هغه هم دغه شانته دی، هغه د روزې باره کې دی. که دا روزه د باندې الله همیشه تن روز کې نو څوک به بوزي څوک بودلی شي نه. 72 کې نه پته ولګي دا چې هغه الله برحق الله دی، د بل چا خدای تو پکې نه منو. پنځم طریقې سره د ثابتو ما چې ګورو دا هغه د رحمت نه دی او رحمت دې پتا سو باندې چې روز او شپه د آرام نه پرې جوړکړي، شپه د آرام د روز د روزګار د پاره دا وګوره څنګه سیستم یې جوړ کړي. 73 آیت کې دا دلیل به بیانې. دا 5 دلایل عقلی یو ښه. بیا دعوی توحید بیانی تفریعا، یعنی دا 5 خبره چې تا اورېدې نه ثابت شوه 67 کې. سبحان الله وتعالى ما یشرکون چې هغه الله پاک دې شریکان نه پورته دا غسنه چې تاسو سره شریک وي ډېر بلند و بالا دی. 70 آیتم بطور تفریع لیکه نتیجه ده. وهو الله لا اله الا هو، هغه الله دغه نه علاوه لایق د عبادت نشته دی. له الحمد فی الاولى والآخرة. تخویف اخروی دی، عذاب د آخرت نه یره ورګي 74 او 75 کې چې عذاب د آخرت نه ویریږي د خپل شرکونه پرې ده مړه. مثال د تخویف دنیوي قارون بدا د پیش کی په مثال کې چې ګوره دنیا سره د حد نه سیوا مینه مکوا، ولې قارون ته ګوره دنیا باندې د حد نه سیوا مینو چرته ورسېدو. 76 نواله بحث پورې ان قارون کان من قوم موسی، دی بنی اسرائیلو کې قارون نومې سړی تیر شو. واقع راځي رستو خدا دا نوٹ کا دا 76 نواله بحث پورې دا د آیت 60 شپیتم آیت متعلق ته چې تاسو له الله سره درکړي دا معمولی غونډه دنیا سامان دی، بس دې باندې ټیم تیر کا. ډېر عیاشي بده کې مکوا، کډېر عیاشي کې نه د قارون تو ګوره. آیت 60 سره متعلق ته دا 76 نه 82 پورې دا د آیت شپیتم باندې رڼا اچي ښه دغه وضاحت کوي. په دې اخري باب کې ماته اوس ته پون ویلو تفریعات دي، نتایج به وباسي د موسی علیه السلام د واقعې نه کم چې صورت کې شروع کې بیان شوی دا 43 آیتونو کې ښه هغه تفریعات به او شروع کیږي. که پورم نوٹ کو ټیک به کني بیا د دې کتاب نه کورو لیکه سلک الدرر نه اول تفریع ادا 83 آیت کې تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. د آخرت کور جنت مونږ ورکو هغه خلکو لا چې دنیا کې تکبر نه کوي. دا 2 آیتونو باندې تفریع دی متفرع دی. کوم 2 آیتونو باندې څلورم آیت ګوره فرعون ځان پدمکه کې ځان لوی کړو په زور باندې لوی نو غټ نو خلکو بچي بیا سره لول خزه به ولا به حیا کولې ناغه ځان لوی کړو هغه جنت ته نشیدلې نسوک چې عاجزي کې ناغه به جنت ته ځي. فرعون ځان لوی کړو چې ته لاړو دا پاغه تفریع ده. دویم آیت کم باندې چې د تفریع دی هغه د وبتغ فی ما اتاک الله والدار الاخره 77 کې الله چې تعالی صدر کړی دی نه پدې کې د جنت پکې وګټه پدې کې عیاشي مکه وها. د 2 آیتونو باندې دا آیت تفریع دی. 83 آیت چې دی دا سلورم آیت او د و یم آیت تشریح کوي مزید ښه ځان سره نوٹ کې دا سلک الدرر کې شته دلته نو لیکي دا احسن الکلام کې دی اصل کې آلت نه دی لیکل زموږ د استاد تفسیر دیغه. دویمه تفریع سره نتیجه هغه دا ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. هغه ذات چې پته قرآن فرض کړی دی 85 تابخا مخا واپس راولي خپل اصل زیتنه. دا متفرع دی په و آیت کې ویلو چې ګوره موسی علیہ السلام مور ته الله پاک وی جدا ماشوم پوبو کې پرېدا زبیتا ته واپس کما نسنګ چې الله پاک هغه واپس ک خپل مور ته نه دغه شانتا خپل کلی ته واپس کی ام القرى ته. ٹھیک شو دا غینا ای باندې تفریع د آیت 85 په آیت و باندې تفریع ده د هغه باندې مزید رڼا اچي
نبی ته په دې کې راتلونکي حالات ښیي چې ته به ځې مدینې ته خو ته به واپس راځې فتح به کې. درېیمه تفریح دا ده 85 آیت دا تفریح دا په آیت 37 باندې ووایه قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبین. زما رب ښه پوه دی په هغه څوک چې هدایت سره راشي یا ګمراه دی. نه الله ته ښه پته ده. دا په 37 باندې رڼا اچي آیت 37 باندې وقال موسی علیہ السلام ویلو ربي اعلم زما رب ښه پوهېږي بمن جاء بالهدى من عنده په هغه څوک چې راځي د هدایت سره. هغه هم دا خبره کړې وه. څلورم تفریح څلورم نتیجه 86 آیت وګوره وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب. دا په 2 آیتونو باندې تفریح دی. آیت نیمه ټوټه بلو کاسي زو بریک پکې راشي بس. آیت نیمه ټوټه چې ده که نه وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب دا په هم آیت باندې تفریح ده. اے نبی تا مخکې دا امید نه ساته چې الله به تعالی کتاب درکړي. تا ته پته نه و چې ته به نبي کېږې. دا هم آیت باندې تفریح دی وجاعلوه من المرسلین باندې. بیا د دې آیت نیمه ټوټه فلا تکونن ظهیرا للکافرین دا په 17 آیت باندې رڼا چې قال رب بما انعمت علی ربا تا په ما باندې احسان انعام کړی دی نه زه به د مجرم سړي مرګړتیا نه کومه. 18 آیت باندې رڼا چې ښه دا بیا خیر که پاتې سل کو درړ نه ولیکې مونږ چونکې په یو ورځ کې خلاصه او لفظي ترجمه کوو که نه نه هر څه نه رسي. باب کې آخري 2 آیتونه دې کې اوله دعوا بیانې په 87 آیت کې د صورت مین ټاپک میجر ټاپک چې ورته مونږ وایو هغه دا دی چې نبي صلی الله علیه وسلم نه تسلی ورکوي. او دویم ټاپک سره دا چلیږي چې ته بهادرۍ سره دعوت د توحید چلوه. آیت 87 ښه ولا يصدنك عن آیات الله بعد إذ أنزلت وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. اے نبی تا دیوان لري دا الله د آیتونو د بیان نه ورستره دینا چې دا آیتونه تا نازل کړي شوي دي دا نازل کړي شوي دي. ته دعوت ورکوه د خپل رب یو والده مکهږه ته د مشرکانو نه ته به دا کې دعوت به کې اے نبی دعوت به ورکې خپل بیان به جاری ساتي خپل درس به جاری ساتي. تشجیع دغه دا مشرک ملګری ګوره نه شي په شرک کې دغه ملګرتیاونه کې دعوه زموږ ثابت شو که نه. درېیمه دعوه رد شرک فی الدعا. صورت کې درېیم ټاپک چلیږي چې غایبانه پوکا صرف الله ته کواره مدد شه صرف الله ته وایا. نو صورت بالکل پاغه باندې ختمي ولا تدع مع الله اله آخر مرا بلد الله سره بل خدای आवाज़ مکو بل چاته الله ته आवाज़ کوه یا الله مدد وایا. لا اله الا هو نشته د لایق د پکار سوا دا الله نه. کل شیء هالک ار یو شی پناه کیدونکې دی الا وجهه سوا دا الله نه داغه د وجه نه هغه نه پناه کیږي چې هغه شی پناه کیږي ولې هغه ته آواز کې هغه ته آواز وکړه چې هغه قائم او دائم دی. له الحکم الیه ترجعون. لفظي معنی ته ګورئ ښه آیت 60 وما اوتیتم هغه چې درکړی شوی دی تاسو ته من شیء څه فمتاع الحیات الدنیا نه معمولی فایده ده ژوند د دنیا. تا سره کور دی بچی دی ګاډی دی وروره موبایل دی نور کډه کوډه ده. الله تعالی د هغې باره کې فارموله بیان کړه دا دنیا بس لږ وخت سادو سامان دی. وزینتها او ښایست د دنیا دا ښایست دی بس سړی به دې ښایسته ښکاري. وما عند الله او تا ته ویم هغه څه چې د الله سره دی خیر نه ډېر غوره دی وابقا او همیشه دی. تا سره چې دی نه همیشه نه دی څه چې الله سره دی جنت دی نور څه دی نه همیشه تن دی. افلا تعقلون آیا د عقل نه کار نه اخلي د عقل نه کار والا نه ولې داسې څیز اخلي اصلي والا پایدار هغه الله والا. افمن وعدناه نه آیا هغه څوک چې مونږ هغه سره وعده کړی دا وعدن حسنا وعده ښایسته د جنت فهو لاقیه هغه د خپل ایمان د وجې وررسېدونکی دی کمن دی پشان د هغه چا کې دی شي متعناه چې مونږ هغه له مزې ورکړي دي متاع الحیات دنیا مزې د ژوند د دنیا صرف د دنیا مزې ورکم ثم هو بیاوي دا دنیادار دا مزو والا یوم القیامت پرز د قیامت من المحضرین په عذاب کې دا حاضر کړو شو نه. آیا دواړه برابر دي؟ نه کم ځای برابر دي. یو لمبو کې دی بل مزو کې دی. و یوم ینادیهم په کوم ورځ چې هغه به آواز وکړي دي ته
الله باوازو کی فیقولون وایبا این شرکای الذین کم دې زما غبرخه والا کنتم تزعمون چې تاسو یې داوا کوله تاوی بول شاء الله سره شریک دی پیروا با شریک دی بادوا با شریک دی تاوی دې دا کی دې دا کی یو باران وری سوک باد خيږي اسوک شپا ور کتابه نه الله کم دیو خه ماته زما شریکان کم دی ابرخه والا قال الذين وایبا کسان حق عليهم القول چې پوره شوی دا پاغي باندې فیصله د عذاب هغه مشرکان به وي دغه بت پرس به وي ربنا یا رب زمون هؤلاء الذين اغوینا دا کسان دي چې مونږه گمراهه ترا بولیو اغوینا دا څنګه دي هؤلاء الذين دا کسان دي اغوینا چې مونږه گمراهه ترا بولی دي اغوینا هم مونږ دي گمراهه ته بولی دي کما غوینا زکه چې مونږ گمراهو دي مونږ گمراه کړی دي زکه چې مونږ په خپل گمراهو تبرعنا الیک مونږ بیزاری پیش کوو تا ته مونږ د دې مرګري نیو ما کانو یا نه یعبدون نو دي مونږ له عبادت کوونکی وقیل دعو او ویلی شي چې رو بلې شرکا کوم د برخه خاوندان خپل هغه برخه والا خپل رو بل کنه تا وی چې الله پاک سره دې شریک دی په دې کار کې په دې صفت کې په باران ورول کې په اولاد ورکول کې دې شریک دی ځا आवाज وتو کا الله بوتي आवाज وتو کا فدعوهم ناغي برو بلی आवाज بوته کی چې و بابا و پیرو پلان یرو رس راشي فلم يستجيبوا لهم نه امداد بونه کی داغي اس په مونشي جواب بونه شي ورا اول عذاب او دا आवाज کون کې با عذاب ویني لو انهم كانوا يهتدون او دی بوي ارمان چې دی پویدلې په دې خبره چې الله پاک سره په هیڅ کار کې شریک نشته په صفت کې و یوم ینادیهم بکمرش اغي بدی تاوازو کی فیقولون وایبا ماذا عجبتم المرسلین څنګه قبولیت کړو تاسو د رسولانو دی تبا الله आवाजو کی پکمره چې هغه بدی تاوازو کی قیامت کې الله بدی ته وي ما پیغمبران در لګلو تاسو هغه سره څنګه رویه اختیار کړو فعمیت علیهم نورک بشید اغینا لمبا او دلیلونه دنیا کې چې کم دلایل غراول کنه ته د غر نصر جوړ کاو د دې کې چینرو باسو ته خوراک ولګیو اب تل تبیا یری فهم لا يتسالون نغیب د یو بل نه استپوس نشو کولې یا به خلی بندي فاما من تاب نه چاجو توبه وکړه د شرک نه او امن او ایمان وروړو او عمل صالحا عمل وکونه کو فاسا یکون نبی باغ خامخ من المفلحین د کامیابونه کامیابی چاله دا وجه د توخ لغه ایمان عمل صالح او توبه وکړي وربک یخلق خاص رب پیدا کی ما یشاء سچ وغړي دغه بوتان او دغه مخلوقات سے پیدا کول نشو کوله اصل پیدا کول خو الله کی غم غ پیدا کی خوشحالی غ پیدا کی بچی غ پیدا کی رزقونه چې سوي چې په نوم خلق ته کریټر دی نه بس هغه کریټر دی و یختارو هغه خپل خوخه کوي هغه خپل اختیار مند دی په الله باندې چا اختیار نشته دا با ظالمان وي چې الله دا شو کړو چې راغه د حضرت علی دربار په خپلو ظلم یا په دغه پاک دا ته سکے الله دا خپل خوخه دغه چا د در ملنګ نه دی ما کان لهم ممکن نه دی مخلوق لا الخيار ایس اختیار د مخلوق ایس اختیار نشته ها د خدای توب او د غیر خدای توب ټول اختیار الله لده سبحان الله پاک د الله تعالی پورته د اما یشرکون دا غنه چې دی ول د برای خاوندان غنی الله د شریکانو نه پاک دی او ربک او ستارب چې کم دی الله یعلم یواز غپویږي ما پاغه سوتو کینو چې پټی صدورهم سینې د دی نسینو پرازونه چې خبرداري نه الله وما يعلنون پاغه سم پویږي چې داخله کې ښکار کوي حقیقت څه دی ولې ښکار کوي الله ته پته ده وهو الله یواز هغه الله داسې دی لا اله الا نشته حقدار دی عبادت الا هو سوا دا غنه بل څوک الله الحمد خاص دغه د پاره ستاینه د خدای فلولا والاخره په دنیا او په آخرت کې دغه د پاره حمد دی کته وې کنه وې خو هغه د پاره دی هغه لایق دی وله الحكم خاص هغه اختیار دی ویله ترجعون خاص هغه ته تاسو واپس کول شي حساب کتاب د پاره قولوا یا ارایتم ما تاسو سوچ کړی دی تا نه او تاسو کوم تلک سوچو کا ان جعل الله کچری کی الله علیکم الليل بتاسو باندې شپه سر مدن همیشه الی یوم القیامت تر قیامت تروزه نہ سوچو کا کلمہ تو ویمن الہ سوک واقدار دے ذمہوار دے غیر اللہ د اللہ نہ سوا یاتیکم چراولی تا استاد دیا اند نورنا وہ ما ته سوچو کا جواب راکا افلا تسمعون آیات سنورے تا توحید نور چې شرک تمنډه وے
قل رایتم وایا آیت تاسو سوچ کړی دی ان جعل الله کچری مقرر کی الله پتاسو علیکم پتاسو النهار روز سرمدن همیشه تن رزوی الی یوم القیامت القیامت نو سوچو کا کنا ما تو وایا من الہ نو کو واقدار دی ذمہ وار دی دروازه دراوستو غیر الله سوا د الله نا یاتیکم بلیل چرا اولی تاو تشفا شتسو کو نا تاسو شفا تسکنون فیه تاسو آرام کوي پاغه کې افلا تبصرون آیا تاسو نو ګوره خپل گمراهه ته نو ګوره دروازه دی رانا او د شپې تیارې ته نو ګوري دا څوک بوزي راولي چې تا الله پیژنې ومن رحمته او د وجه دا غي الله د رحمت نه جعل لكم الليل والنهار پیدا کړی دي تاسو د پاره شپه او ورځ ټیم ټیبل دا الله جوړ کړی ښا شپه ورځ چې نو نسبو اسپم نو لتسكنوا فيه د باید تاسو آرام کې په شپه کې ولتبتغوا د پاره چې ولټوي تاسو روزي په دې ورځ کې دا پسې حذف څخه من فضله دا غد فضل ولعلکم تشکرون د باید تاسو شکر وکړئ ويوم يناديهم پکمره چې هغه بدی ته आवाज وکي فيقولون وایبا الله به وي دویم आवाज ده اين شرکای الذين کم زید زما هغه د برخه والا کنتم تزعمون چې تاسو یې داوی کولې تاوی دې دې ذمہ وار دی د دې کار ذمہ دار دی د دې کار ذمہ دار دی د خدای توپ په کار کې ښا ونزعنا منگ را جدا کو من کل امت دار ڈرنا شہیدا یو بیان کون کی فقلنا نو ابوای منگ مشرکان ته هاتو برهانکم پیش کې دلیل خپل په شرک باندې فعلموا ناغب پوشی ان الحق لله چې حق د خدای توب خو یواد الله د پاره دی الته پوشی الته به سترګې وغوړيږي دنیا کې الله پویول خود هی نه پویدل وضل عنهم ورک بشی داغی نما کانو یفترون هغه دروغ چې دی جوړول دروغ به جوړول د خلکو په خدای توب باندې ځان کیسې به جوړول یره د دومره زمانه زړه بیړې رښتې و د نور را کوس کړو د دا ګروزه کدي خدای دی الته به دا بیا یې ریخه اوس مثال دا د پیش کی چې ګور ډېر دنیاداری خشه نه ده دینداری پکې کوا ان قارون یقینا قارون کان من قوم موسی د موسی علی السلام د قوم نو بنی اسرائیلی وخ خپلو فبغى عليهم نصر کشی وکړه داغي په خلاف کې ځکه شرک یو کو کفر یو کو تکبر یو کو ظلم یو کو بنی اسرائیل کې دا کافرو نور بنی اسرائیل مسلمانانو خدا بنی اسرائیل کې کافرو دا ولې د مال د وجه واتیناهم غل ورکړې ویل موږ من الکنوز د خزانونه ما دومره خزانه وی چې ان مفاتيحه چې کینن ویدا خزانه لتنو خامخادرنه بالعصبه په وډلا سوګ دا مان کی سوګ مفاتيح دا اصل کې د مفتاح جمع د چابې ته وي چې دا غي چابیانې درانه وي خامخا په یو ډله باندې چابیانې دومره وي چې شلو 15 تنو با چابیان نشو برکولې اول القوه طاقتور ډله اذ قال له کل چاغت ویلو قومه دا قوم دعوت او تورکو چې قانون لا تفرح لوی مکوا تکبر مکوا عاجز کوا ان الله یقین الله لا يحب الفرحين نخوخی تکبر کون کی وبتغ فيما طلب کا پاغس کیا تاک الله تعالی الله درکړي د دار الاخره کورستنه جنت پدې مال باندې جنت وګټه تکبر مکوا ولا تنسى ميروا نصيبك خپل برخه من الدنيا دنیا نه بس یو پلیټ روړې باندې بته مړېږي بس دا ډیره ده کنه نور څه واحسن احسان کوا خيستا عمل کوا توحید منا کما احسن الله الیک لک څنګه چې الله تعالی سره احسان کړی دی دا د خپل ژوندۍ دغه جوړ کې ښه مقصد و احسن کما احسن الله الیک الله پاک موږ سترګې راګړي خلا مازغه موږ خو درخواست نو ورګه چې الله پاک ما انسان جوړ کا دا بهترین سبق ته غره و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد او قارون فساد مکوا فی الارض پدې مصر کې مال سره نه ګوره کاته مخربوا ان الله ول یقین الله لا يحب المفسدين من نکی محبت نکی فساد کوونکو سره قال قارون جواب کوي ښا ګوره هارون او قارون نو مونږ ته خیال لې ټیک بنی اسرائیلی دی ښا نو قارون جواب کیسه وي انما اوتیته یقین دما ترا کړي شوی دی علی علم دا علم د وجه عندي چې ما سره دی دا زما د مټ زور دی وي د تر خیال زما د علم الکه دا د الله فضل دی دا سکه او علم یعلم آیا دین پويږي الله جواب کی
ان الله شیک ان الله قد هلکای کن هلاک کړی دی من قبل هدن مخک من القرون ډېرې پیړې من داسې پیړې هوا شد منه چې دنه زیات مضبوط قوتا په طاقت کې وا اکثر جمع و ډېر مال والو څه شو هغه مال والا اغیم تکبر کو چې تلل ولا یسلو تپوس بنشي کوي د ځان خبرول د پاره عن ذنوبهم المجرمون د مجرمان نه دغه د ګناونو په باره کې الله دې تپوس نه کوي چې ما ته لږه پته نشته دا تپوس به دي چې ولې دې کړي ځکه ما وې ځان د خبرول لپاره ته تپوس نه کیا ته پته ده خو د ګناه تپوس به دي کوي نو یو ورځ داسې وشو چې فخرج دا قارون روته علی قومه خپل قوم ته بني اسرائیل دا فی زینتی په خپل خایس کې لکه خزانه سنبال کړی دی تر پره کې غلامان په قطار کې روان دي ادې پتاخ داغي پوبګو مثال په تور برا ناس ته کنه قال الذين اول آئے کسانو یرید الحیات الدنیا چې طلب کوئی جون د دنیا سپی بار ناستو اغي سووی علی ته های ارمان دلنا مسلما چې زمونږ د پاره پشان دا اغي اوت یا قارون چې ور کړی شوی د قارون ته های چې موږ سره انداسه وکنه انه لذو حظ عظیم یقین د خامخال برخه والده وقال الذين بار نور خلقم ناس دیندارم ناس تو سم خلق دماغ پزیو اغي وی اوت العلم چې علم ولور کړی شو د قران او د قران خونو علم د توحید ولور کړی شو ښا داغه زمانه مطابق چې کوم علم د موسی علی السلام صحیح ملګرو ناغي سو ویلکم تعجب دې پتا سو باندې ثواب الله خیر بدل د الله ډیره غوړه ده لمن امنا غچا د پاره چې ایمان وروړي وعمل صالحا نیک عمل کړي اصل سرمایه ایمان دی عمل صالح دی پیسې اصل سرمایه نه ده ماده پرستی دغه د انسان د جون مقصد نه دی ولا یلقاها نور کیږي دا خصلت د استقامت الا الصابرون مگر صبر کوونکو ته قارون دغه چلونه کول نسو انجام دا شو فخسفنا به نمخ کتب تو پزمکا کې رامخ کا دا قارون مونږ پزمکا کې کترا کاګو وبداری هو کور دغه الارض پزمکا کې زمکا کې مومنډ فما کان له نو دغه د پاره من فیات نزدل ينصرونه چې دغه امداد کړي من دون الله سوا د الله نه دغه بیا واقعیات چې دی الله ولې غرق اب تفسیر کې ویم ان شاء الله وما کان من المنتصرین نو هغه د بدلا غستون کنا کمال سرون الله نه خبره تاسو نشو کولای کنه ولې کافرو واصبح الذين وشوا کسان تمنوا مکانه چرمانه کو دغه درجه بالامس پرونو اغي څنګه شول یقولون ویل وای کا ان الله جب دا گویا کې الله یبسط الرزق فراخ رزق لمن یشاء چاله چوغواړي من عبادی د خپل بندگانو نه او یقدر او تنګ رزق چاله چوغواړي نظام رزق تنګ دنو سو شو صبر بکو خود متکبر سړی په هان بزان نه جوړو ها دې مطلب دا دی لولا ان من الله علينا کچ الله پمږه احسان نه وکړي کنه لا خسف بنا نمنګ بهم خامخازمګه کې منډلې وي مونږ هم دغه شان شو خدای چې مونږ داسې نشو دا اصل کې د مال نقصان نه دی ښه دا د سړی خپل نقصان مال عثمان غنی غونته سړی سره می ابو بکر صدیق غونته سره عمومي چې غلامان په ازادي نه کارونه پی کوي ښه وای کانه عجیب دا گویا کیه کې نغلا یفلح الکافرون کامیابی کافران الله کافر لا باخر کې بره نه ورګی ته دغه جازونو ته دغه د عیاشه ته مګوره دا انجام خبنی کې په کفر مرشخه تلک الدار الاخره غکو رستنه د جنت الله وی نجعلها للذین خاص ورکو مونږه چاله لا یریدون چاغي اراده نه لري علوان دلوي کول فل ارض پزمکه کې چې تکبر نه کوي ښا ولا فساد اراده نه لري د فساد کولو فرعون فساد کو تاسو پرون لستو والعاقبه بهترین انجام للمتقین د متقینو د پاره ده من جاء بالحسنه سوک چراغ د توحید سره آخرت کې فله خیر داغه د پاره غوړه حال د منها د اغه داغه توحید د وجه سوک چې ایمان سره راغې الله وی دل بالا مرتبه ورکم ومن جاء بسیئه سوک چراغ د شرک سره کافر مړ دی فلا یذل الذین بدل بنشي ورکول کسان تعملوا السیئات چې ناکارا مولنا او شرکونه کړی دي څنګه بدل بنشي ورکول الا ما كانوا يعمل مگر د هغه عمل بدل ورکول شي چې هغه کول چې څه کړل هغه بری بخا ان الذي كنا غرب فرض عليك القران چې لازم کړی دی پتا باندې رسول د قران رسول فرض دی ښا پر رسول باندې فرض داغه نه په صحابه باندې بیا د رسول
وارثان څوک دي؟ علما. العلماء قرآن زده کړه په دې فرض ده، دا مخکې رسي خلک به زده کوي. قرآن فرض دی، پتہ ہے قرآن فرض کړی هغه بس کی لرادو کا خامخا واپس کون کې تعالی اے نبی لا معادن زید واپس یعنی مکی ته قرآن تا باندې فرض دی، دا ته بیانې مدینه کې تب واپس ان شاء الله مکی ته ځي. قولوا یا اے نبی ربی دما رب علم خپو دې من پاغه چا باندې جا بالهدى چراغ له د حق دین سره ومن پاغه چا باندې ما غلا خپو دې هو فی ضلال مبین چا په ښکارا گمراه کې الله تدواړه معلوم دي خاص پینو تورو. وما كنت ترجو او نوی ته چې امید دی کولې نبی اند دې خبر یلقا الیک الکتاب چې تا ته به کتاب درکولی شي. 40 سال ستا زندگی وا بالفرض کنا نه 40 سال کې خو تا دا خوب هم نور دی چې طالب الله کتاب درکوي، دا خو الله رحم کو چې تعالی کتاب درکو الا مگر تا ته کتاب درکړی شو قرآن درکړی شو په غار حرا کې وحی نازل شو رحمتا من ربک استاد رب رحمت د وجه فلا تکونن ظهیرا للکافرین نتچر امدادی م جوړېږه للکافرین د کافرانو ولا یصدنک اے نبی تا د ګوروان نړي عن آیات الله د الله د آیاتونو د بیان نو پاغه د عمل کولو د عقیده ساتلونه د کافر دیوان نړي بعد اذ رستر دینا انزلت الیک چې تا د نازل کړي شوی دی ودع الی ربک او دعوت ورکوا خپل رب طرف ته داغ دین طرف ته ولا تکونن چرم کېږه ته من المشرکین د مشرکانو د ډلې نه ته ګورې شرکونه کې ښه ولا تدعو را مدد شموایا مع الله د الله سره الهن آخر بل ذموار ته لا اله نشته دی لایق د عبادت الا هو مگر یوازې هغه دی کل شیء ارا غسیز چې هغه پیدا کړی شوی دی د فنا دپاره الا وجهه مگر مخ داغه هغه نه پناه کېږي ښه مخ داغه د شان مطابق چې څنګه مخ دی له الحکم خاص هغه له اختیار دی ویلیه ترجعون خاص هغه الله ته واپس کولی شي حساب کتاب د پاره.